शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यो मलगरी दा तपोस कड़ी दे چې په یو مسلمان باندې په څومره عمر کې روزه فرض کیږي. نو عموما دا قانون دی چې کله یو انسان یو مسلمان بالغ شي نو د باندې روزه فرض شي او دا د شریعت د احکاماتو مکلف شي. بیا په الګ کې د بلوغت نښه دا ده چې دته احتلام وشي، یعنی چې دا د خوب نه راپاسي، د په جسم باندې یا د په کپړو باندې د منی آثار موجود وو، نو دا بالغ دی او د باندې د رمضان روزې نیول فرض دی. او په جینۍ کې علامت د بلوغت دا دی چې دې ته د حیض وینه راشي، یعنی هر میاشت کې چې کومه ماهواري ښځو ته راځي نو دې جینۍ ته چې کله دا ماهواري راله نو دا د دې د بلوغت نښه ده، نو دې باندې د رمضان روزې نیول فرض دی. اوس کو بالفرض یو جینۍ ده یا یو الګ ته هغه ته ماهواري رانله اور الګ ته احتلام ونه شو، نو بیا علماء لیکلي دي چې کله دا الګ اور دا جینۍ دواړه د 15 کالو برابر شي نو دې باندې به روزه فرض وي. علماء لیکلي دي در مختار کې فإن لم يوجد فيهما شيء منها فحتى يتم لكل منهما 15 سنة وبه يفتى. چې کله بدی کې داسې ظاهري علامات موجود نشي، یعنی جینۍ ته حیض رانلو او الګ ته احتلام ونشو، نو بدی صورت کې بیا 15 کال عمر حد دی چې کله د دې عمر 15 کالو ته ورسېدو نو دی باندې با د رمضان روزې نیول فرض شي او د شریعت د احکاماتو به مکلف شي. والسلام.